السلام علیکم ورحمت الله. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده د بیانیې څه حکم دی؟ یعنې په مارکیټ کې دا دستور او رواج دی چې کله څوک یې شی رانیسي د رانیولو څخه مخکې یې څه پیسې ورته کښېږدي چې دا بیانه ده، او چې کله هغه یو ورځ دوې بعد راسي هغه شی یې نه کړي خوښ او دوکاندار ورته وایي چې بیانه نشته، اوس د دوکاندار دپاره دا بیانه ګرځول دا د ده دپاره جایز ده او که نه؟ بیانه دا د قیامت یو جز دی چې کومې پیسې دی وختي وصول کړي، ګویا کې دی د هغه قیامت حصه دا دوکاندار وصول کړله. که چیرې دغه بیه دا سودا نه وسي بلکې ختم سي، نو برته دوکاندار دپاره ضروري ده چې هغه بیانه برته هغه خپل ګراک ته واپس ورکړي. د دوکاندار دپاره دا بیانه ګرځول دا ناجایز دی، حرام دی. په حواله سره حجة الله بالغه جلد نمبر 2 صفحه 288. ونهى عن بيع عربان أن يقدم إليه شيء من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن وإلا فهو له مجانا وفيه معنى المسيء. إعلاء السنن جلد نمبر 14 صفحه 114. فقط والسلام.